السلام علیکم. د J91 نیوز هوګي خبرونه کې پیرویا تاسو ته وایو. خانکارین هي خبرونه کې اولین خبر تاسو درکو په خیبرپختونخوا کې روان خان چې کوم دی په دې کې د ترنګړو او د ټارګټ یعنی ټارګټ کېدل په وارداتو کې دومره اضافه شوې ده چې کوم پولیس کسان چې کوم دي نه یو سره چې کوم جګړې کړي کوم انکار چې پکې مړه شوي دي نه کې 200 پکې کوم کسان یې پکې شهیدان شوي دي او 343 کسان پکې زخمی شوي دي. خو د دې علاوه دې کې ناسې نور هم کسان دي چې د ترنګړو په جګړو کې چې هغوی پکې مړه شوي دي او د هغې کې د پولیسانو چې کوم دی هغه 2 پولیسان احقاق چې هغوی پکې مړه شوي دي. 143 پکې چې دي زخمی شوي دي او د 15 کسان چې کوم دي هغه عام شهري دي یعنې عام عوام دي چې په هغې پکې مړه شوي دي. د دې علاوه په ورته وګورو نو د پوسټ چې کوم دی نه پوسټ یو کم 40 کسان پکې مړه شوي دي. اف سی دوم کسان دي چې هغوی یو کم 13 کسان چې هغوی پکې شهیدان شوي دي او دا ټول چې دی دا باجوړ او شمالي وزیرستان سایډ ته هلته شوي دي او په هغې کې د دې نه علاوه په هغې کې باجوړ شمالي وزیرستان کې هم 4 سیاستدان پکې داسې چې هغوی په ټارګټ کړي دي هغوی پکې مړه شوي دي. اوس تاسو درکو بل خبره په بډابیره کې علاقه کې چې کوم 8 کسان بې دردۍ سره چې کوم ورکړی شوي وو نو هغه ملزم چې دی هغه آخرکاره گرفتار شو په ډېره خوارۍ نه پس ځکه چې دا ملزم ډېر تښتېدلو کراچۍ ته پېښور پولیس ورته لاړو هلته هم د هغې نه پټ شو او راوتښتېدو واپس بډابیرې ته نو یې ورپسې واپس بډابیرې ته راغلو او اخر یې په گرفتار کړو ځکه چې د یو بل قتل کولو د هغې په دوران کې گرفتار کړو او هغه آلات چې کوم هغه وسلې چې کوم ورسره وه چې په کوم کسان باندې هغې کسان مړه کړو 8 کسان مړه کړو هغه یې ترې واخیستله. اوس تاسو درکو بل خبره د دېرې اوسېدونکي یو بزرګ بابا چې عمر یې د 15 کالو و هغه تللی و سیند ته چې هلته یې ګاډۍ اغوستو د ګاډۍ اغوستو په زغر باندې تللی و خو هلته چې کوم ډاکوانو هغې نیولي وو او د کور والو نه د پیسې هم غوښتلې ورته دا هم ویلي وو چې موږ آیفون هم والئ خو هغې نه یې غوښتله خو راندې خو چې هغې وله انتظامات کوم بل خوا هغې لګېدلې چې بابا یې په تبر باندې ولې سر وهلی دی او په یو خوشې علاقې ته اوښتی دی چې خوشې علاقې ته اوښتی بیا پولیس راغلی دی پولیس هغه ځای نه بابا راغستی دی لکه د هغه لاش یې پوسټمارټم ته لیکلی بیا هغې نه پس بیا خپل چې کوم کورونه وو هغې یې واپس ورکړی دی. اوس تاسو درکو بل خبره په سکولونو کالجونو یونیورسټیو کې چې کومه ځمکه خالي پاتې شوې ده د هغه چې ده نه هغې یا د هغې مالکانو له واپس ورکولو یا به هغې نه اخلي نه هغه یا نیلام کړي یا یې حدسي به بل چا باندې دا اډر منظور شوی دی او دا اډر چې دی دا چې کومو کورونو سره کالجونو سره یونیورسټیو سره خالي ځمکه پرتې هغه به ترې ختمي. اوس تاسو درکو بل خبره په اکبرپوره کې صحافي ملک حسین زیب چې کوم قتل شو هغه دا قتل لا وجه چې وه هغه مهیبدارانه وجې صرف دا وه چې ده په کس باندې پلاټ خرڅ کړی و د طب ایکسټرا پیسې غوښتلي چې یې نه ورکولې نه هغه کس چې کوم دی نه هغه پرې په موټرسایکل ناست دی ځان سره یې اجرتي قاتل چې کوم دی نه هغه هم ځان سره کېولی دی او دوی تللی په موټرسایکل باندې او دوی اوښتی دی. اوس تاسو درکو ټولو آخري خبره په 50 کې پولیس کریک ډاون جاري کړی دی هغه هم د بایرمنکي چې کوم ډیلران دي جکس ډیلران یې نه په هغې کې 4 ګرفتار کړي شوي دي او د دې پوره تعداد چې دی هغه 43 دی او دې سره پوره 40 کیلوګرام آیس او و قیمتي چې کوم ګاډي هغه او د دې علاوه نور اسلحه خو ورسره هم نیولې شوې ده. د دې کور ته یې چاپه کړې وه پولیس چې کوم د دې کور باندې چاپه کړې وه په هغې کې موټرسایکل هم دي 44 موبایل فون پکې هم دي هغه یې برآمد کړي دي او دې په ایپورټ کې نه و د دې خلاف یې وارنټ وباسلی دی چې دې به انشاءالله موږ ګرفتار کړو. د J91 نیوز نوې مهمې خبرې ستاسو نه غواړم اجازت دلوي الله پامه.